إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمان گرامی قدر عزمند مسلمانان نرونو لکه میاشت مبارکه چې شروع ده دیتا محرم الحرام وای یعنی د اسلامی کال ابتدا د محرم الحرام نا شوی دا سرنګا چې د انګریزي میاشتو ابتدا د جنوري د میاشتې نکېږي دارنګي د اسلامی میاشتو اسلامی کال ابتدا چې دا لا د محرم الحرام د میاشتې نکېږي کما چې دا اوس روز نن تقریبا 3 تاریخ دی نو د اسلامی کال نن 3 تاریخ دی او د دې اسلامی هجری کال د دې مبارک میاشت د محرم نه ابتدا شوی ده. عزتمندو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه وړاندې بد خلقو د تاریخ چې کوم حساب او د شمیرې سیابدا لوی واقعاتونو لقد عام الفیل دا ابرها د بیت الله نورانولو کم کال چې ودی د عام الفیل وی عام الفیل نرست به خپل ورش مارلې مثال تور باندې عام الفیل نه دی خو یو ورځ دو ورځې لس ورځې یا شل د میاش وغیرہ عین به خپل تاریخ مارو بعد با دلوی اولو جنگون نرستو لگا جنگ حرب بسوس یا جنگ بسوس یو لوی جنگ در شوی دی 120 سال پورې دغه لړۍ شوی دا دغه جنگ شوی دی چې بعد دغه جنگ نرستو خپل تاریخ مارو بیا صحابه کرام کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې اغوی مشوره وکړه صحابه کرام یې کینول چې سو کو د دې خپل یو تاریخ مقرر کول غواړي چې موږ به کوم ورځ خپل تاریخ مانو بیا صحابه کرامو مشورې مخې دراله سببي جما نبی عليه الصلاه والسلام مبارک د پیدائش نه جون کې د نبی عليه الصلاه والسلام پیدائش دغه ولادت مبارک ډیر لوی رحمت دی ډیر لوی فضل او کرم د انتها په امت باندې دا لہذا موږ به د خپل تاریخ ابتدا د نبی علیہ السلام د ولادت نشمارو شابه کې داو وی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وفات د غلوی درناکا سانحه وا د دې نه پس به موږ خپل تاریخ مارو ورته با موږ تاریخ ورته مقرر کو او بیا بګي علی رضی الله تعالی عنہ او عمر رضی الله تعالی عنہ رحم داوا پر یہ باندې اتفاق او شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هجرت د مکه مکرمه مدینه منوره ته کوم هجرت کړل دي څنګه هجرت عبادت هم دي او ډېر لوی واقعیا هم ده لہذا د هجرت نفس بمنګا د خپل اسلامی کال ابتدا غنو نبی د محرم دا میاشتنا د خپل اسلامی کال آغاز کو اوس کله د محرم میاش راشي موږ وای اسلامی کال نه وشو دا اسلامی کال زمونږ شروع شو نو محرم نن 3 تاریخ دی محرم میاش عزتمندو ډیر مبارک میاش ده ډیر لوی مقام لري اړیر لوی مرتبه لري اسلام نوړان دی به هم دی خلکو دی قریشو دی عربو دغه ګرد نواز سونه قبایلو اټول خلکو یهود نسوارا به هم لدی محرم الحرام د میاشت قدر کو لدی وجنا قران کریم کې ارشاد دی ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا بكتاب الله د الله با پدې خلقو د بار پدې کلونو کې د 12 میاشتې مقرر کړې دي او پدې 12 میاشتې کې بیا اربعه حرم پکې څلور میاشتې جری دا ډېر زیات محرم دي ډېر زیات مکرم دي ډېر زیات عزتناک دي چې پای کې د قدرې میاشتې فلفسی دي لکه ذی قعده
ذی الحجہ او محرم او بل بگی رجب دا یعنی دا دو اخترون مس کی ذی قعدہ دا بیا دلوی اختر میاش بیا دا اوس کا مشروع دا د میاشت محرم دا درې دا صفر لپسې او یو دا رجب میاشت جان بدی سلور میاشت کی با ډیر زیات احترام کو دی خلکو تر دې پورې چې بدی سلور میاشت کی با دی جنگ هم نه کو کله خپل بلا قاتل به ور مخ دانغه مخ به ته اړو خپل قبلان قاتل ته هم سنوي چې دې کې نور خبره نو بدی سلور میاشت کې باندې ډیر احترام کو نو هغه سلور میاشت عزت مند او محترم او مکرم کې میاشت محرم هم دا چې راګه مشروع ده عزت مند د مسلمانانو د مؤمنانو هر ورځ ډیره عجیبه ده د دې مسلمانانو صحابه کرامو د کلمې د خواندانو د اسلامي کال آغاز هم د یو لوی صالحین شوی دی چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د شهادت ورځ ده عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کم مقام لري کما شخصیت دی او کم مرتبه لري هغه زنشم بیانولې بدون لک ساعت کی او نه زمنګ نه حیثیت شته چې د دون لوی شخصیت په ټول ژوندۍ باندې رڼا واچو او د دې اندازو لګوا چې په ټول کائنات کې په ټول انسانانو کې په ټول انسانیت کې اوچت مرتبه اوچت مقام د پیغمبر دی صحیح جی بیا د پیغمبر نه پس رستو دا صحابي مقام دی وغیرہ وغیرہ خو پیغمبر لور کې لوړ مقام دی نبی علیه الصلاۃ والسلام د عمر رضی الله تعالی عنہ بارک سے فرمایي لوگانا بعد نبی لکان عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ اے نور خبری او سید دغه جرأت دغه شجاعت دغه سخاوت دغه عدل انصاف دغه هغه کوم کارنامې چې اسلام د باره کړی دي هغه یو سید تکا صرف دې ته غور وکا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کا زمانہ فس بل پیغمبر راتله بل نبوت والا سلسله جاری وا او بل نبی راتله نو عمر پیغمبرو عمر با د الله نبی او د الله رسول با خو زمانہ پس بل پیغمبر ناراضي لهدا عمر پیغمبر نشي کېدی نو وګوریا د پیغمبر والا صفات چې کوم په پیغمبر کې الله پیدا کړی وي عمر رضی الله تعالی عنہ کې ټول صفات الله یې خو دي خدا الله انتخاب الله مکمل کړی دی بس بل پیغمبر رد ولا نشتا عزتمند عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه محرم په اولنې ورځ باندې دنیا نه تشریف وړل دي عزتمند له اسلام او د قران او د نبی علی السلام د تربیت دا یو ناشنا کرشمه دا هغه خلق چې هغه دا تهذیب نه اغوی د دنیا د جون د تیرولو نه ناشناو نبی علیہ السلام به مهنت کو هغه عمر چې هغه خپل فرمایي چې عمره تعالی خو بعد او خان و سرور چلن درد نن تپ دویش لا کمر بمیل باندې حاکم امیر المؤمنین او خلیفۃ المسلمین او بیا علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې بټول انسانانو کې ټول لوی مرتبه د پیغمبرانو دا پیغمبرانو نه پس دویم نمبر شخصیت چې هغه افضل البشر بعد الانبیاء دی اول نمبر شخصیت چې افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ دی او دویم نمبر مرتبه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا گویا پټول امت کی دیم نمبر مقام دی عمر رضی الله تعالی عنہ ته حاصل لے یا هغه زمانہ وا چې حالت زمانہ وا چې د پیغمبر په وجل پسې طول راوستوا او روان پیغمبر نعوذ بالله قتلولو د بار روانو یا د نبی علیه الصلاۃ والسلام په صحبت کې لږ ساعت بازی کې دوه سره کوم مقام ته الله او رسول دوی شلا کا مربع میل باندې ولا الله باب سلطنت ورکو حکومت ورکو او کم حکومت الله ورکو دا سه عادلانه دا سه د عادل انصاف حکومت ود الله پاک ور نصیب کو
چې فرمایل مې وی کده تجلی دریا پغاړه یو سپیم د تند مرشو نو ام بي الله به دا عمر نه تپوس کی ځان مې ملامت کو ځان ته به خبره کولې عمر تنن حاکمه عمر یو ټیم داسې چې ته تعالی د خان سره چلم درته عزتمند د عمر رضی الله تعالی عنہ تدی محرم په اولنې ورځ باندې دنیا نه تشریف وړل